أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها وقال سبحانه وتعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا صدق الله العظيم. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما د ایمان او د عقیدې ډېرو معززو حاضرین او مسلمانانو، زمونږ د اسلام بنیادی درې عقیدې دي. قرآن کریم کې دا درې عقیدې اجمال او تفصیل سره ذکر. اول ته عقیده د توحید وایي، دویم تا عقیده د رسالت وای، دریم تا عقیده د قیامت وای. کم بنده د توحید د الله د یووالي قائل نه دا مسلمان نشي کېدای. کم انسان خدای مني خدای رسالت قائل نه دا مسلمان نه دی. کم بنده خدای منی دا خدای رسول صلی الله علیه وسلم هم منی، خو د مرګ نه وروسته چې کومه زندگی را روانه ده یا د آخرت او د قیامت کم ژوند دی دا نه منی، دا مسلمان نه دی. تاسو مونږ چې ایمان راوړی امنتو بالله کې اووه څیزونه ذکر دي چې په دې وو خبرو زموږ ایمان دی. یو خبره پکې دا ده چې په قیامت زموږ ایمان دی، والبعث بعد الموت، دوباره ژوندي کېدلو زموږ ایمان دی. دې ته قیامت وای، دې ته آخرت وای، دې ته بعث وای. قرآن کریم کې د دې نه تعبیر په ساعت سره شوی. د قیامت عقیده دا د ټولو پیغمبرانو مشترک عقیده ده. څومره آسماني کتابونه چې خدای را لېږلي ټولو کې د قیامت د عقیدې تذکره شته، بلکې څومره قومونه چې دنیا کې دي د دهریانو نه علاوه دا ټول قیامت مني. د مرګ نه وروسته د دوباره ژوندي کېدلو عقیده شته. نو موږ قرآن کریم سورت بقره کې الله چې هغه خبرې چې په هغو ایمان لرل ضروري دي، یو مسلمان دپاره هغه د هغې عقیده لرل ضروري دي. یو پکې دا دی وبالآخرة هم یوقنون، په آخرت دوی یقین لري. په آخرت به موږ یقین او عقیده لرو چې مرګ نه وروسته به را ژوندي کېږو، نیکانو له نیکه بدله او بدان له به بده بدله ورکول کېږي د جنت او دوزخ په شکل کې. چا چې ښه کړي ښه بدله به ګوري او که بدې کړي بده بدله به ګوري. دا عقیده ساتل د یو مسلمان دپاره ضروري او د دین د ضروریاتو. په قیامت خدای پټ کړی دی، کله به خدای پټ کړی
او شکر دې چې پټ کړی دی کله قیامت تاریخ معلوم ہے چې پلان کی تاریخ او پلان کی کال کې برازي نو بیا بچا د دنیا نظام نه وې چلاو مرګم خدای پټ کړي چې بنده بکله مړ کیږي قیامت هم خدای پټ کړي پیغمبرانو ته خدای قیامت نه راخودلې چې کله به آیت چې تاسو د وړاندې د آیاتونو ما تلاوت کړو الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ويسألونك عن الساعه تانه دوی د قیامت باره کې تاسو کوي ایانا مرساها چې کله به قایمي الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ته د قیامت باره کې پته نشته چې کله به قایمي دا خدای ته پته خدا قیامت نمخ کې سالامي راځي دا الله رسول صلی الله علیه وسلم حدیثو کې مونږ له علامې خودري دي بعضې وړې علامې دي او بعضې غټې علامې دي د هغې باندې ځان پویول هم ضروري دي او عقیده او ایمان لرل غټو علامو کې قرآن کریم کې اجمالا ښودل شوي او حدیثو کې بیا تفصیل دي یوه علامه دا ښودل شوې ده یو ساروی برا پورته شي هغه به خبرې کوي دابة الارض ورته وایي ساروی به د کم ځای نه راوچتېږي حدیث شریف کې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د صفا غونډۍ زلزله بشي ځمکه به وچوي او د صفا غونډۍ نه به ساروی راوچت شي ساروی به څنګه یې عجیبه ساروی به سر به د انسانی او نور د وو زناورو لکۍ به د غویي خپې به د بیزوی ښکرونه به وي د وو سارو څیزونه به پکې خلکو سره به خبرې کوي یوه به ورسره امسای یوه به ورسره ګوتمۍ څوک چې مخې له ورځي نیک سړی نه د امسا به ورته په مخ راکش د هغه د دین هغه نورانیت چې مخکې هغه به نورم تیز شي نورانی به شي چهره به منوره کم چې بدعمله سړی دا ګوتمۍ چې په کم لاس کې د دا به په دې تندي راکش دا د بدرنګتوب او سپېرهتوب به په دې مخ نورم ښکاره شي حدیث کې داسې دي یو دستارخان باندې په ګڼ خلک ناست دي اوس خو موږ له پته نه لګي خدای پټه ساتلې معامله یو دستارخان باندې به خلک ناست دي خلکو له به پته لګېږي چې دا نیکبخته دی او دا بدبخته دی دا جنتي دی او دا دوزخي قرآن کې الله فرمایلی دا دابة الارض دا ساروی به خلکو سره خبرې کوي تکلمهم قرآن کې خدای وایي دوی سره به خبرې کوي دویم د مسلمانانو په ډېره سخته پریشانی کافران په ټول ملکونه او علاقې ونیسي لږ یو موټی مسلمان به پاتې او هغې نه به خلک راغونډي چې دا ختم دې وخت کې به امام مهدي پیدا شي امام مهدي نوم محمد دی د پلار نوم عبدالله دی قریشي خاندان سره به تعلق دی به مدینه منوره کې اوسېږي عمرې ته به راشي مکې مکرمې ته خلک به راجمع غیبي आवाज به وشي چې دا سړی دی که نه د سره بیعت وکړي دی امیر مقرر کړي مسلمانانو به مشترک امیر نه وي ټوټې ټوټې به مسلمانان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د علامه بدای د به ژبه بنده کی او چې ژبه بند شي نو غصه به ورشي د خپې ته د زنګون له به داسې الله سره اخلاص کي سپېړه به ورکړي د ډېرې غوسې نه دا به دی به وایي زه نه کوم زه مشري نه کوم نه شم کولی خلک به علما به وي بزرګان د دین او عام مسلمانان په زوره به مشر کي ته زموږ مشر بیعت به ورسره ټول خلک وو دی به دا مسلمانان راجمع کي ښځی چې کافرانو سره جهاد شروع جهاد به شروع کی د کافرانو نه به ډېر ملکونه ونیسي بلا ځایونه به ترې ونیسي د مسلمانانو ځمکه به وسیع شي
پراخه بس شام ته به ورسي شام کې به دی په جهاد مصروفي خبر به راشي چې دجال پیدا شوی دجال څه شی دی دا یوه لویه فتنه ده دجال عربی کې د دجل نه دی دجل فریب ته وایي مکار دوکباز دجال معنا دوکباز حدیث کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې دجال نه مخکې به نه هیڅ نور دجالان راغلي هغه به د پیغمبرای دعوی کړي نه هیڅ به پوره شي دی به دیر سمي دی به د پیغمبرای دعوه وکړي د پیغمبرای نه وروسته به بیا د خدایتوب دعوه وکړي چې زه خدای یم دی به کم ځای کې پیدا شي اصفهان کې به پیدا شي ایران دجال به دغه ځای کې پیدا کړي دا فتنې اکثر دي شیعهګانو مردارانو کې دا فتنه به هغه ځای کې را پیدا شي نو امام مهدی به خبر شي چې دجال پیدا شو ډېر سخت به خفه شي چې خدایه دې سره به وسه کوو ځکه دجال خو لویه فتنه ده حدیث شریف کې دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د نوح علیه السلام نه تر زما پورې یو پیغمبر هم داسې نه دی راغلی اسې هر یو پیغمبر خپل امت د دجال نه ویرولی چې دجال نه ګورئ ځان ساتئ او نبی علیہ السلام وی دجال به زما په زمانه کې راځي یعنی زما د پیغمبرای زمانه کې دا نبی علیہ السلام د پیغمبرای زمانه تر قیامت پورې ده کنه دجال به د زمانه کې راځي خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی ګورئ دجال د فتنې نه تاسو امان غواړئ چې خدای مونږ بچ کړي او د هغې علاج دا دی چې هره ورځ سهار مانځه نه وروسته د سورت کهف اولني لس آیاتونه سړی تلاوت کوي د دجال د فتنې نه به محفوظ خدای هم دې د دجال زمانې ته نه رسوي ډېر عظیمه فتنه ده خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا علامه دا ده چې ګس سترګه به شنی او نظر به کمزوري او خی سترګې چې کومه ده دا بړندۍ خو بټه به راوتي لکه د انګور د دانې په شان دویمه نښه دا ده په تندي به کاف فا او را لیکلي کفاره مسلمان له به دا ښکاري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که نور نه پوهېږئ نو دومره خو پوهېږئ چې خدای ړوند نه وي خدای د عیب نه پاک دی بړوند دي خدای خو ړوند نه وي دومره خو پوهېږئ که نو شیطانی چلونه سحر ساحری ناشنا چلونه به درته خدای ورښودلي مړي به ژوندي کوي نهرونه به ورسره رواني یو به اوري او یو به باغونه وي چې څوک یې مني هغه به د باغونو کې واچوي او چې څوک یې نه مني هغه به د اور کې واچوي خو اور به د مزو شي او باغونه به عذابونه وي او سړي ته به ظاهر ښکاره شي چې دا خو باغونه او مزې دي چې هغې کې ور وګرځوي نو هغه به سوځېږي او چغې سورې به او چې ظاهره کې مؤمنانو ته اور ښکاري وایي موږ پکې ور واچوه تا نه منو هغه به د مزو ځای خوندونه یې به یې پکې نو امام مهدي به سار مانځه باندې ولاړي خبر به شي چې دجال راغی ډېر به پریشان دجال به د ټولې ځمکې نه راتاو شي سر به مکې مکرمې ته راوځي مکې مکرمې ته به نشي ننوتی خدای به په مکې ملایکې مقررې کړي دی نه پرېږدي بار به مدینې منورې ته راشي دې وخت کې به د مدینې د ښار اووه دروازې او په هره دروازه به خدای دوه ملایکې مقررې کړي دجال به نه پرېږدي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما ښار ته به دجال نشي راننوتی د مدینه منورې نه بهر ځای د حره ورته وایي حره خوره ځمکې ته وایي خورناکه ځمکه ده د خلکو د اوسېدو نه ده خوړ غوندې دی دې ځای کې به دجال پړاو ور واچوي خپله قافله به دلته تم کړي مدینې ته به نشي ننوتي مدینه کې به 3 کرته سخته زلزله وشي کم منافقین خلک چې دي د دجال ملګري دا به مدینې نه وځي وایي زلزله ده دلته ښار خرابېږي بربادي راځي لاړ بشي او دجال باندې به ایمان راوړي کافران
پاک خلق چې کمی سوچا خلق دا په مدینه منوره کې پاکیزه خلق. یو سړی به مسلمان هغه به دجال به ورته وي په ما ایمان راوړه، حدیث شریف کې دي، ایمان راوړه حدیث شریف کې دي. دی به ورته وایي ته خو کافر نو تا زه څنګه ومنم چې ته خدای ستا په دې تندي خو کافر لیکلي، کافره زمون خدای خو ړوند نه وي ستا سترګو له ګوره. هغه ورته وایي ګوره چې مړ دی کم بیا دی را ژوندی کم بیا به ایمان راوړي. ورته وایي نه بعد دجال به راپاسي دی به دوه ځایه کي، دوه ځایه به کي، یو طرف به دې طرف ته شي او بل دې طرف. دا مرګ او ژوند د خدای په قبضه کې دی، خو دنیا خو د امتحان ځای دی، هغه به د امتحانات او د سختیو او تکلیفونو ته وایي. په مسلمانانو به سخت تکلیفونه او امتحانات دي. کامل مسلمان خو امتحاناتو کې کامیاب شي د خدای د دین او د صبر لمن نه پرېږدي. چې څومره مصیبتونه راځي د دین لمن نه پرېږدي، بې دینه خبرې خولې نه کوي او بې دینه چې نو هغه زر منحرف شي خوی وخویږي. هغه بې دینه خلک چې د هغه به ورته وایي تا خو چې را ژوندی که موږ دې منو چې ته خدای به هغه دوه طرفونه د دې سړي به یو ځای کړي او بېرته به ژوندی شي، هغه به وخاندي. دی به ورته وایي ولې دې وخندل زه دې ومنلم چې خدای یم. هغه به ورته وایي اوس مې یقین شته چې ته کافر یې. هغه به وایي څنګه؟ وایي زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې داسې کار به کوي. زما اوس یقین شته چې زموږ رسول صلی الله علیه وسلم رښتیا ویلي، او اوس پوه شم چې ته کافر یې، اوس مې یقین راغی. داسې یو طرف کې به ډوډۍ په لاس کې ورسره بلا ډوډۍ به یې ډېرې او خلک به وږي تږي خوراک به هېڅ نه. یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي قربان دا طرف به مونږ ونیسو د خوراک چې وکړي نو ډوډۍ به دې وخورو ایمان به پرې نه لرو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته نه ورنږدې کېږئ به نه ګورئ. دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې فتنې ځای ته به نه نږدې کېږي. دا به نه وایي زه خو بزرګ یم نیک سړی یم ورنږدې کېږم کوم یې نه نو زه څه کوم. ځکه انسان کمزوری دی، فتنې ځای نه به ځان بچ کړي، هسې نه چې پکې ورونه غورځي. نو امام مهدي به سخت خفه وي چې داسې بلا باندې واوړېد، دجال پیدا شي. دمشق کې جامع جماعت دی د پخوا نه، جامع دمشق اوس هم موجود دی. جامع دمشق کې به اقامت وشي، دی به منزله مخکې شي چې ګوري آواز به وشي چې اندر پایه راوړئ. عیسی علیه السلام راکوي. عیسی علیه السلام به د بره نه را روانې دوه ملایکو باندې به لاس اچولي او قیمتي چوغه به اچولي او تازه به لمبلي د ګیرې او د سر د ویښتونه به اوبه څاڅکي راځي. او شرقي مناره ده، نورخاته طرف ته مناره جامع دمشق جماعت کې، په دې مناره به راکوز شي او آواز به وشي چې پوړی راوړئ چې دی راکوز شي. زینه به وروړي، عیسی علیه السلام به راکوز شي. امام مهدي به ورته وایي قربان مخکې شه، ته غوره او مبارک سړی یو پیغمبر یو، زه خو امتي یم. عیسی علیه السلام به ورته وایي نه ستا دپاره اقامت شوی دی، ته به مخکې کېږي. دویم دا دی چې ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی، زه به حیثیت امتی راغلی یم، به حیثیت پیغمبر نه. پیغمبر به وي خدا نه فیصلې به د رسول الله په شریعت کوي. منځ به امام مهدي ورکی او عیسی علیه السلام به ورته زه د یو مقصد دپاره رالیږل شوی یم، بس نور د کار خپل دی، ته امیر یې، ته امت امیر ته یې، زه یو مقصد دپاره رالیږل شوی یم. هغه یو مقصد څه دی چې دجال ختم کم. دجال ختم د دجال ټوله زندگی په دنیا کې څلوېښت ورځې، خو یوه ورځ به د کال عمر اوږدی. مقدار د څلوېښتو کلونو دا زمانه به ده د دې دنیا کې، او دې وخت کې د څلوېښتو ورځو کې به دنیا تباه و برباد، خلک به ډېر بېدینه شي، فتنې به خورې شي.
دجال چې ووري چې عیسی علی السلام را کوز شوی داسې به ویلي کېږي لکه د مالګې ګټ چې په اوبو کې ویلي کېږي، زور او طاقت به ختمي. عیسی علی السلام به د پسې شي او یو جماعت به ورسره دی به لود کې گیر کې لودو، حدیث کې راغلی دی لفظ د لودو. اوس په دغه لود کې اسرائیل او یهودیانو ایرپورټ جوړ کړی دی د جازونو، په دې ځای کې به گیر کې او ختم به کې د دجال فتنه به ختم شي د عیسی علی السلام په ځای. اوس سوال دا دی چې عیسی علی السلام خدای ولی د دجال د ختمېدو دپاره رالیږه، دجال ولی امام مهدي باندې نه ختمو، عیسی علی السلام ولی راولیږه؟ خدای خپويږي، الله تعالی په حکمتونو خپويږي چې دجال ولې د عیسی علی السلام په لاس وجني، په دې موږ نه پوهیږو. خدای دین عالمان یو دوه وجې ذکر کوي. یو خدا دا چې عیسی علی السلام ارمان کړو چې خدایا د محمد صلی الله علیه وسلم په امت کې ما حساب، خدای دا ارمان پورا کړ. دا ارمان به خدای پوره کړي. سلوخ کلنه کې پیغمبر شوی و، اتیا کلنه کې اسمان لختلی و او تر اوسه پورې اسمان کې دی او قیامت کې به راکوز شي، قیامت ته نږدې زمانه کې. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی کېدلو ارمان به پوره شي. بیا به وعده وکړي، وعده یې نه دی کړی، بچی به پیدا شي. حدیث شریف کې دا دي او مشهوره خبره دا ده چې کله وفات شي نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خوا کې روضه مطهره مقدسه کې په مدینه منوره کې دفن شي. هلته ځای شته ورسره، یو قبر ځای شته، هلته به دفن شي. نو الله تعالی د عیسی علیه السلام ارمان پوره کړ چې د نبی علیه السلام امت کې راولېږه او یو غټ کار یې پې وکړو چې غټ دشمن د نبی علیه السلام ته دین دا پې ختم کړ چې دجال، بس آخري فتنه یې ختمه. دویمه وجه دا ده چې عیسی علیه السلام په مړي د خدای په حکم ژوندي کول او مادرزاده ړانده به جوړول او مادرزاده برګي به جوړول او دا ناشنا معجزات خدای عیسی علیه السلام ته وکړل. یهودیانو به چې دی ولید نو دا به ویل چې دا دجال دی، دجال. عیسی علیه السلام ته به څه ویل؟ دجال. نعوذ بالله. نو الله تعالی د حقیقي دجال د ختمېدو دپاره داسې شخصیت راولېږه چې خلکو به ورته دجال وي. الله تعالی داسې کار وکړ، دجال به ختم شي، د امن او د سکون زندگی به شروع شي، ټول خلک به سم سړي شي، ځمکه کې به برکات شروع شو، سم برکات به باغونه ونې به داسې میوې کوي چې د یو باغ میوې به د یو کلي بس کېږي، د یوې غوا پی به چې کوم دی ډېرو خلکو ته بس کېږي، سره زر او سپین زر دا به په دې سړکونو پراته وي، څوک به یې نه رلي، چا ورته ضرورت نشته، هر چا ضرورت د زندګۍ به پورې داسې یو پرامنه زندګي به راشي. خدا به تر یو وخته پورې وروسته به بیا دا سلسله ختمه شي، ټول خلک به بدان شي او یاجوج او ماجوج او وغیره دا څیزونه به راڅرګند شي او بیا به قیامت قایم شي. نوره خبره به بیا سبا کوو، را روانې جمعې له کوو انشاءالله چې قیامت څنګه راځي. دې عقیده موږ له ساتل پکار دي او د دې نه موږ له ځان خبرېدل پکار دي. دا مرحلې په موږ را روانې دي او مسلمان له به حیثیت مسلمان د قیامت د علامون او د قیامت نه ځان خبرېدل دا زموږ مومن بهي دی، یعنی هغه څه چې زموږ په دې ایمان راوړی نو موږ ته خو کم سے کم ځان خبرول پکار دي. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی دي چې څه به کېږي نو د دې نه موږ له ځان خبرول پکار دي. وروسته به څه پېښېږي او قیامت کې به څه کېږي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ له څه بیان کړي، انشاءالله دا به راتلونکې جمعه کې